نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوسر إن هذا إلا قول البشر صدق الله العظيم. دا سوره مدثر او دی کې سلګه غونتی واقعه مونږ بیان کړی و د ولید بن مغیره چې دا ډیر زیات دولتمن سړی و او دی په مکه معظمه کې د ټولو نه زیات جایداد او د جایداد د مکی معظمې نه تر طائف پورې د ځمکې خورې شوي او باغونه وو او مختلف قسم فصلونه برده کېده او هغه به راتلو او حضراتو بعضې مفسرینو لیکلي دي چې تقریبا 1 کروڑ پورې دیناره چې کوم دی د سالانه آمدنو او چا کم و زیات لیکلی دی د دې نه کم و زیات خو به هر حال ډیر زیات په هغه وخت سره د ډیر زیات آمدنو او ډیر زیات زامن الله پاک ورکړي چې په هغې باندې به د زیات غرور او تکبر کولو. ضروري خبره ده چې مال او اولاد دا دواړه فتنه ده په دنیا کې. الله پاک دې ته فتنه فرمایلی ده او دا په هغه وخت کې فتنه ګرځي کله چې په دې باندې سړی غرور او تکبر وکړي او د الله لویي او بړایي هیره کړي او ټول یعنی دغه په دې باندې وکړي چې یعنی مطلب دا دی بس دا به زما په کارېږي، زما به دا مال په کارېږي او زما به دا اولاد په کارېږي. یعنی په آخرت کې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دعوت ورکولو چې د آخرت د ورځې نه ویریږئ نو دی به دغه وی چې یعنی مطلب یې مونږ دلته هم سرداران یو او هلته هم سرداران یو، مونږ به خپل مال په فدیه کې ورکو. نو الله پاک خو یو خو د هغې نفي وفرمایله چې هلته کې به ګور بیا چا دا مال او دولت او دا چې کوم دی نو دا به نه پکارېږي او دا به دغه کېږي. لہذا الله سبحانه وتعالی دی آیاتونو کې فرمایي ذرني ومن خلقت وحیدا، ما پرېږده او هغه څوک چې پیدا کړو ما یوازې. یعنې دې دا مور او پلار یوازې و خو دله بیا الله پاک وجعلت له مالا ممدودا او جوړ کړو ما هغه دپاره مال ډیر زیات، یعنی ډیر زیات مال مې ورکو. و بنین شهود او زامن حاضر، یعنی زامن مې ولا ډیر ورکو چې هغه به هر وخت د سره حاضر او د ته به تابعدار ولاړو. و مهدت له تمهیدا او تیار کړو ما هغه دپاره هر رنګه سامان، یعنی د عیش عشرت د دنیا هر قسم سامان د سره موجودو. ثم یطمع ان ازیدا، بیا هغه تمه کوي چې زیات ورکړم دته د دینه، یعنی الله پاک نه تمه ساتله چې دی به نور مال زیات راکوي او بیا بوتان هم الله سره شریکول او هغې ته به هم سوالونه کول چې زما دا مال د دې نه زیات شي. نو کله الله پاک وفرمایله هرګز داسې نه ده، انه کان لآیاتنا عنیدا، بېشکه هغه دی زموږ د آیاتونو نه سخت مخالف. سأرهقه صعودا، ډېر زر به زه وخېجوم دی د دوزخ په غره باندې. انه فکر وقدر، بېشکه د فکر وکړو او اندازه ولګوله. فقتل کیف قدر، نو برباد دي شي چې څنګه اندازه ولګوله.
ثم قتل کیف قدر بیا د تباشي چې څنګه اندازې ولګوله ثم نظر بیا وکتل ثم عبس وبصر بیا یې تندې تریو کړو او خوله یې ورانه کړه ثم ادبر واستکبر او بیا د شا کړه او لوی یې وکړه فقال بیا د وویل ان هذا الا سحر یوسر نه د دا قرآن مگر جادو چې روایت کړی شوی دی ان هذا الا قول البشر نه د دا قرآن مگر کلام دی د انسان دی که الله سبحانه وتعالی د هغه کلام طرف ته ذکر فرمایلو چې د ابو جهل سره شوی د چې کله کلام پاک نازلېدو نو دا به اورېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تلاوت د هغې فرمایلو ځای په ځای دعوت کې نو د چې په دې باندې ډېر غور وکړو او ډېر عمر رسیده سړی و ډېر تجربه کار سړی و دا نه چې ګینې یاره څه کمعقل سړی و خو لیکن د چې کله بیا په دې کې غور وکړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو خبرو اقرار وکړو چې دا خو یو ګوره یو دروغجن نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل دا چې دا یعنی بهتان تراشی د کې نشته یا ګناهګار عاصم نه دی یعنی چا سره څه په ګناهونو کې دی نه لګیا شي یعنی هیڅ قسم ګناه کې او بیا د پاکبازه سړی دی بل د صادق او امین دی نو دنه داسې خبره چرته کیدی شي لہذا د چې دا تعریف وکړو نو دا چا په مخ کې وکړو او دا خبر ابو جهل ته لاړو چې ابو جهل ته لاړو نو ابو جهل ډېر زیات غصه شو چې دا خو غټ سردارانو کې یو سردار دی او که دی چېرته مسلمان شو یا د دغه وکړو نو د پسې به ټول خلک چې کوم دی نو بیا مسلمانان شي او د ده نه د پسې به ډېره لویه یو جته به ولګي ولې چې د هغه مسلمانېدل داسې وو چې ټولو خلکو د هغه خبره باندې یقین ساتلو او هغه ډېر عمر رسیده او ډېر پوهه سړی ګڼلی شو په هغه وخت سره او مال او دولت او اولاد هم چې سړي سره بیا قام قبیله هم ډېره ښیي نو د هغه په خبره باندې بیا خلک باور هم کوي د هغه خبره هم اوري نو ابو جهل ته چې پته ولګېد هغه ډېر زیات غصه شو او مکر او فریب به جوړ کړو ځکه چې هغه باندې خو د هغه غصه نه شوه چلېدی او نه په هغه باندې د هغه رعب چلېدی شو د ابو جهل ځکه چې هم سردار و دمزال ته سردار وي نو د یو ډرامه غونتې جوړه کړه یو د ځان نه یو دغه غونتې جوړ کړو ډېر غمګین شکل اختیار کړو او ډېر زیات مذهوب ځان جوړ کړو لاړو د هغه مخې ته ودرېدو نو هغه ورته وایي چې کله ورغو نو هغه ورته مطلب یو څه بل سره خیر په خیر وکړو او بیا د هغې نه پس اتې تپوس کوي ولې زیات غمګین یې وایي یاره زه په دې غمګین یم چې زمونږ د دین به څه کېږي او ما اورېدلي دي چې تام مطلب دا دی چې داسې خبره کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم بیان چې هغه کوي هغې ته د صدق یعنی د رښتینوالي تصدیق کړی دی او د هغه پاکیزګي دې منلې ده او دغه شانتې د هغه خوی خصلت دې ښه منلی دی نو لہذا ما سره فکر پیدا شو چې هره دا به څه کېږي دا خو به راټول خلک چې کوم دی زموږ دا دین به پرېږدي او دا خو به ټول خلک دی پسې دغه شي نو ده یو ډرامه دا جوړه کړه چې دی خو ډېر زیات مالدار و او هغه به ډېر زیات مستغني ځان ګڼلو د خلکو نه ډېر تکبر به یې کولو او خلک یې اړو سوکې اچول نه تر دې پورې چې ابو جهل هم ورته څه نه ښکارېدو ولې چې مال او دولت سړي سره ډېري هغه څوک په چا باندې څوک څه کوي او نه چا محتاجه وي نو لہذا هغه داسې یو خبره جوړه کړه او ده ته یې وکړه چې یعنې ده له غوسه ورغړي او دی بیا په غوسه کې د خولې نه څه بکواسات وباسي نو د شیطان سړي هم دغه کار نو ابو جهل دغه کار وکړو او ورته یې وی چې یاره ما ته داسې ښکاري چې مونږ خو دا خپلو کې مشوره کړې وه چې دا ولید بن مغیره چې کوم دی نو زیات بوډا شو او دله به اوس لږې لږې پیسې راغونډو د ټکس په تور باندې او یو چنده غونتې به دله کوو
او دی اوس د کار کسب نه دی نو دله به دا ورکو ماهانه چې د پسې ګزران کیږي او د بل دولت مولت نورم ډیر سیوا شي ځکه چې دا زمون کې ټول کې اوچت سړی دی او داسې دی او داسې دی اول لږ داغه بڑائی بیان کا او بیا دغه بیان کا ډراما چې یعنی مطلب یې مونږ خدا مشوره کړې وه خو لیکن چې کله مونږ دا واورېدو چې دی خو د محمد صلی الله علیه وسلم سره تللی دی او هلته کې چې کوم دی د هغه بڑائی یې بیان کړی او د هغه پاکي یې بیان کړی او د هغه د کلام رښتیاوالی بیان کړی دی هغه چې کوم قرآن یا کوم دغه سبق وی نو هغې ته یې رښتیا ویلی دي نو دی چونکې د هغه نه د دې محتاجه دی چې دی ماله څه راکړي د دې په بدل کې او دی د څه دپاره چې کوم دی نو هغلته تللی دی نو دی خبره باندې دله ډېره زیاته غوسه ورغه او ولید ډېر زیات غوسه کې شو او د غوسې نه ډېر زیات سخت ناراضه شو او بیا دته وایي چې ابو لهب ابو جهل د عمر نومو که نه نو هغه ته وایي چې ابو جهله ته چې کوم دی نو د دې څیز دغه کې تمنا کې چې زه به د هغه د دې دپاره تللی یم او ما به د هغه تعریف د دې دپاره کړي نو بیا په ده باندې سوالونه وکړه په دې ابو جهل باندې او ورته وایي چې آیا تا محمد صلی الله علیه وسلم چېرته په دروغو باندې لیدلی دی زه ته ووایه په الله قسم وخوره د بوتانو قسم یې ورکړو نو ورته وایي چې نه لا والله نه ما خو بلکل هغه داسې قسم دی ما خو هغه چېرته په دروغو نه دی لیدلی نو بیا ورته وایي چې تا هغه چېرته په امانت کې خیانت کوونکي لیدلی دی اخو د عربو کې په امانتګر او په رښتوني باندې مشهور دی نو هغه ورته چې لا والله نه ما خو بلکل قسم دی په الله باندې چې ما بلکل دی په یعنی چا په امانت کې خیانت کوونکی نه لیدلی بیا ورته چې ښه دی چېرته تا په غلطو کارونو کې اخته لیدلی دی یا تا داسې دی چېرته لیدلی دی نو هغه ورته وایي چې نه ما خو دی نه دی لیدلی نو د ده په چونکې هغه بیا هغه ته ثابته کا او هغه په خپله خوله باندې دا خبرې ټولې ومنلې ابو جهل چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک دامن هم دی هغه رښتونی هم دی هغه چا سره دوکه او دړاکه هم نه کوي د هغه له چا نه د څه مال تم هم نشته چې د هغې لپاره نه د بادشاهت دپاره د څه دعوی نبوت کړې ده او دا کتاب داسې دی چې دا خو ډېر زبردست کتاب دی نو بیا هم په ده باندې سوال وکړو دا نه مکار او فریب انسان و دا ابو جهل الله پاک ورته د دوو ماشومانو د لاسه چې کوم دی نو دی یعنی جهنم ته ولېږلو او مردار شو په جنگ بدر کې په اولني جنگ کې دی چې کوم دی نو مردار شو تر دغې پورې الله پاک دله مهلت ورکړو نو دی فرمایي دی بیا دته وایي چې ښه نو ته ووایه چې بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته مونږ څه خطاب ورکو محمد ته چې دی مونږ دروغجن ثابت کو دته خو بیا څه لار راویستل په کار دي که نه چې مونږ دې خلکو ته وایو چې هغه هغې په هغې باندې بروسه وکړي او د ده نه خلک واوړي نو د نه به خلک مونږ څنګه اړو نو اوس په هغه باندې بیا سوال وکړو نو هغه داسې سوچ وکړو اول ځکه الله پاک وفرمیل چې د اول یعنی سوچ وکړو او بیا چې کوم دی نو تندې تریو کو او د حسد د بغض د وجې نه چې ګینې د کراهت د وجې نه چې زما د سره هېڅ دغه نشته نو بیا چې کوم دی مخې تاو کو او بیا راوګرځېدو او ډېر په دغه سره یې دته ووی چې نور خو هېڅ هم نه کېږي خو لیکن دا ده چې دا د ده خپل دا مونږ ویلی شو چې دا یو ساحر دی جادوګر دی په ده باندې بل څه الزام مجنون وغیره مونږ نشو لګولی یا دروغجن وغیره ده باندې یو دا الزام لګېدی شي چې دا ساحر جادوګر دی ولې چې دی په خپل وروڼو کې یعنی جګړه اچوي په خپلو ترونو کې جګړه اچوي په خپلو ټبر کې د خلکو په منځ کې جګړه اچوي هغه داسې اچوي چې دی ورته مسلماني پیش کړي او دی چې کله اسلام پیش کړي نو په هغې کې چې کوم کس مسلمان شي هغه د کفارو خلاف شي نو دا دی په خپلو کې یو بل جنګوي او د جادوګرو د ساحرانو هم دغه کار دی چې هغوی هم
ښځه خاوند سره جنګي او دغه شانتې رور سره جنګي او دغه شانتې رونه تربوران خپلو کې جنګي. نو دا د ساحرانو کار دی، جادوګرانو کار دی چې خلک ولا لاړ شي او جادو په پلانکي باندې وکړه چې هغه داسې کار وکړي. دا کوم بدکرداره خلک چې دي چې یو بل سره حسد بغض کینې په دې طریقه وباسي چې یعنی مطلب دا دی هغه د یو بل دشمنان شي او دې ته فایده واخلي. نو دا کار خو د ساحر او د جادوګر دی. نو دله موږ دا خطاب ورکولی شو، ابو جهل ته دا جواب ورکو. نو بس هغه ورته وی چې ټیک ده، بس هم دا خطاب د ده لپاره صحیح دی او د دې نه پس به موږ ده ته هم دا خطاب ورکو چې خلک د ده نه واوړي. لہذا د غرور او تکبر او د مال او دولت په دغه کې چې کوم دی نو د ګوره د ابو جهل هغه خبره ومنله او د انکار وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې نه، او هغې ته وفرمایل چې ان هذا الا قول البشر، نه دی دا قرآن مګر کلام دی د انسان. او بل دا چې دی وویل فقال ان هذا الا سحر یؤثر، بیا د وویل نه دی دا قرآن مگر جادو چې روایت کړی شوی دی. ان هذا الا قول البشر، نه دی دا قرآن مگر کلام دی د انسان. نو بیا الله پاک اوس د هغې په جواب کې فرمایي سأصلیه سقر، ډېر زر به زه داخل کړم دی دوزخ ته. سقر دوزخ ته وایي. وما ادراک ما سقر، او ته څه خبرې چې دوزخ څه دی؟ دوزخ وایي څه ته وایي؟ الله پاک اوس د هغې تعارف په خپله فرمایي لا تبقي ولا تذر، باقي به نه پرېږدي او نه به یې پرېږدي، یعنی هیڅ شی به باقي نه پرېږدي، هر شی به پکې داسې وسوځي چې پکې وړه به شي. لواحة للبشر، سوځونکی دی د انسان. علیها 19. اوس بیا دغه دوزخ دغه بیانوي چې په هغې باندې ما څوک مقرر کړي دي. الله پاک فرمایي علیها 19، په دې دوزخ مقرر دي 19 فرښتې. الله پاک چې دا وفرمایل او دا آیاتونه نازل شو، نو یو کافرو چې هغه ډېر غټ پهلوان و، هغه پکې لا دا ووایي چې داسې کار دی چې دا 18 خو به زه کابو کړم او دا یو تاسو په ټول عرب دا سرداران او دا ټول عرب چې یو ځای شي نو دا به کابو نه کړی شي، او دا 18 خو به درله زه په یوازې کابو کړم. د خنده یې ته جوړه کړه دی نه. علیها 19 نه تنخوا یعنی د هغې نه مسخره جوړه کا. یعنی الله پاک فرمایل چې په دې دوزخ مقرر کړي دي ما 19 فرښتې چې هغه یو پای کې مالک د هغې نوم دی او هغه د دې ټولو سرداره ده فرښته، دغه سرداره فرښته او د دې د حکم د لاندې چې کوم دی نو ټول جنګیږي. وما جعلنا اصحاب النار، او نه دي جوړ کړي مونږه د دوزخ محافظان الا ملائکه مگر فرښتې. وما جعلنا عدتهم، او نه دی ګرځولې مونږه شمیر د دوی الا فتنة للذین کفر، مگر ازمیخت هغه کسانو دپاره چې کافران دي. لیستیقن الذین، چې یقین وکړي هغه کسان اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی کتاب، ویزداد الذین آمنو، او چې زیات شي مومنان ایمانا په ایمان کې. ولا یرتاب الذین، او چې شک اونکړي هغه خلق چې اوتو الکتابه ورکړی شوی دی کتاب، والمؤمنون او مومنان، وليقول الذین فی قلوبهم مرض، او چې ووایي هغه خلق چې زړونو د دوی کې مرض دی، والکافرون او کافران، ماذا اراد الله بهذا مثلا، چې د څه څیز اراده کړې ده الله پاک په دې مثال سره. دلته کې الله پاک دا وفرمایل چې یعنی مطلب دا دی دا شمیر د چې ما کوم دا فرمایل د دې 19 فرښتو، نو دوی خو ته خندا جوړه کا، خو یوه فرښته هم د دې ټولو خلکو دپاره کافي ده، د ټولې دنیا لپاره. یو جبرائیل علیه السلام الله پاک 600 وزرې ورکړي دي، او د یو وزر په څوکه کې 6 کلي
د لوط علیه السلام نافرمانه کړي چې کوم لواتت به کولو کفر به کولو او بدکاریانې به کولی هغه یې ونیو تر اسمانه پورې ورسول. نو الله دا خو بس مثال ورکړی دی الله پاک. بیا د یوې فرشتې د لاندې په نامعلومه تعداد کې چې کوم دی نو فرشتې دي. لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې دا دوزخ په ورځ د قیامت داسې راوړلی شي چې دې ته به 90,000 پړي اچولی شوي وي او بیا به هر یو پړي باندې 90,000 چې کوم دی نو فرښتې وي او هغه به یې نیولي وي او دا جهنم به چې کوم دی نو جوش وهي. 90,000 علماو تفسیر دا لیکلي چې دا ډېر زیات مقدار د دې نه غټه شماره بیا د عربو په اصطلاح کې نه وه، لهذا بېشمېري فرښتې چې کوم دی د انسان په شماره کې نه راځي. دا جهنم به یې نیولي وي او دا به هغوی کابو کړي وي په ډېر قوت طاقت سره. الله پاک به دی له دا قوت طاقت ورکړي وي. نو دا خو دی هسې یعنې دغه وکړو چې دا خو یعنې ما نګهبانانې ګرځولي دي او د دوی د لاندې بیا نور فوجونه دي. الله پاک د هغې مخکې ذکر فرمایي چې د الله پاک فوج چې کوم دی هغه چاته معلوم نه دی چې څومره فوج دی. لہذا وی دا مثال چې ما بیان کو نو په دې سره به زیات شي ایمان د ایماندارو، ځکه چې هغوی خو بې چون چره بې څه د خبرې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفرمیل چې دا به داسې وي، بلکل هغوی به وي آمنا وصدقنا، مونږ منو بلکل چې دا داسې الله کولی شي. او نه د اهل کتابو په باره کې الله پاک وفرمیل چې دایي به هم په زړه کې شک نیولې چې د اهل کتابو په کتابونو کې دا خبره مخکې نه ذکر ده، هغه مسماني کتابونه ګو که اوس په دغه وخت کې هغوی د ضد او د عناد د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړو، خو لیکن کومو علماو چې په صدق دل سره دغه کتابونه ویلي نو هغوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول نښې وکتې او دا ټولې خبرې واورېدې، ټول آیاتونه یې واورېدل، نو هغوی پې مخې سره ایمان راوړو. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې دا خو د ایمان والا او د اهل کتابو چې کوم ایماندار اهل کتاب دي او په زړه کې د الله یره ده او هغوی په سچا باندې اهل کتاب دي، نو هغوی د ایمانونه به زیات کی. او چې کوم کافران دي نو د هغوی به مرض زیات شي، هغوی به انکار وکړي. نو د انکار نه مراد مرض دی د کافرانو د منافقانو او د هغه یهودو نصارو چې کوم مطلب دار منکر دي. ماذا اراد الله بهذا مثلا، چې څه اراده کړې ده الله پاک په دې مثال سره، یعنی هغوی کافران دا وایي چې د الله پاک د دې نه څه مراد و د دې مثال چې 19 فرښتې دي په دوزخ باندې. نو الله پاک وفرمایي کذلک یضل الله، دغه شان ګمراه کوي الله پاک من یشاء هغه څوک چې غواړي، ویهدي من یشاء او لاره ښیي هغه چاته چې غواړي. په دې مثال سره الله پاک چاته چې وغواړي نو په دې مثال باندې به ایمان راوړي، نو هغوی به ایماندار د هغوی به په ایمان کې قوت طاقت کې به زیاتوالی وشي، او چې کفر کې څوک اخته وي نو هغوی دپاره دا مثال نور زیات د کفر سبب به ګرځي. او بیا خو الله پاک ورپسې دا وفرمایل وما یعلم جنود ربک الا هو، او هیڅوک نه پیژني لښکر ستا د رب سوا له ده نه، وما هي الا ذکرى للبشر، او نه دي دا خبرې مګر نصیحت د انسان دپاره. او دا خبرې الله پاک فرمایي چې دا خو دا الله پاک چې کوم لښکرونه دي په اسمانونو کې او په ځمکو کې، یعنی ګوره یو لښکر د ماشو لښکرو چې الله سبحانه وتعالی په نمرودیانو باندې راخته کړو نو په ماشو باندې ټول هلاک کړ. دغه شانتې الله پاک چې کوم دی مختلف او په ابابیلو باندې د ابرهه لښکر هلاک کړو، او دغه شانتې په سمندر کې چې کوم دی نو د دغه لښکرې چې کوم دی نو ډوبې کړې، دا ټولې لښکرې الله سبحانه وتعالی تباه او هلاک کړي. نو جنو الله پاک فرمایي وما یعلم جنود ربک الا هو، او هیڅوک نه پیژني لښکرې ستا د رب سوا له ده نه، وما هي الا ذکرى للبشر، او نه دي دا خبرې مګر نصیحت د انسان دپاره. دا خبرې صرف وعظ او نصیحت د هغه چا دپاره دي چې څوک د دې نه نصیحت اخلي او قبلوي، کني نور چې څوک ایمان نه راوړي بس د هغه دپاره چې کوم دی نو دا انکار د هغوی د دوزخ د تلو سبب به ګرځي.
الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ دا ناسته د خدای په خپل درګاه کې قبول او منظوره کړي، زموږ د ګناهونو د رجېدو سبب دې وګرځوي، موږ ته د خدای پاک هدایت نصیب کړي، د دواړو جانو خوشحالي راته الله پاک نصیب کړي، هغه کارونه رانه الله پاک واخلي چې دا هغه پې خوشحالېږي او د هغه کارونو نه مو د الله پاک په امان کړي چې کومو باندې خفه کېږي. او یا الله زموږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي، موږ ته دا راتلونکي منزلونه اسان کړي، په آخر کې مو دا عظیم الشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله